نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عزیز مسلمانانو ورونو، نن ډیر اهمه مسلې په بورا کې تاسو ته وضاحت د پوره راغلی یم. هغه مسله ده د اختر په بورا کې چې کوم ته عید الاضحی یل شي. الحمدلله نن په پورا دنیا کې، پورا عالمی دنیا کې بغیر برونای دارالسلام نه په پورا اسلامی دنیا کې په یوې ورځې باندې اختر شو. هغه ورځ ده 27 مئی 2026 عیسوي. په دغه ورځ باندې به ولایت کې هم اختر وي، پاکستان کې هم اختر وي. د دې د وجې نه زه تاسو ته ډېر اهمې مسلې وضاحت کوم چې په ولایت چونکې ایموج نه تقریبا 4 غنټې شوته دی. د دې د وجې نه ایموج چې کله دلته کې اختر مونځ وشي نو ولایت کې یا سبیا شوی نه وي. ولایت سبیا اذان په 27 مئی باندې په 3:16 AM باندې کیږي. سبیا په 3:16 بجې باندې کیږي، یعنی 3:16 باندې سبیا اذان کیږي په 27 مئی باندې. لہذا کوم خلک چې خپل قرباني ولایت نه پاکستان ته راستي، هغه د پوره دا ضروری خبره ده چې هغه قرباني دی 3:16 انګلند اټیم کیدنې نه مخکې دی هغه قرباني نه کوي، ځکه چې هغه باندې قرباني واجب کیږي اختر سبیای اذان سره. اختر سبیا اذان چې تر څو نه وي شوی تر څو پورې په هغې قرباني واجب نه ده. د هغې مثال داسې دی چې یو کس اختر نه یوه ورځ مخکې قرباني وکړي، نو اختر نه یوه ورځ مخکې قرباني کونه دا جایز نه ده. دغسې ولایت چې څومره قربانۍ دي ولایت په ولایت کې چې 3:16 نوي شوي تر هغې پورې ولایت قرباني دلته کونه جایز نه ده. لہذا ولایت پاکستان تقریبا 4 غنټې پارک دی، نو 4 5 6 7 تر څو پورې چې 7:16 پاکستان کې نوي شوي وی چې 9 بجې 7:30 باندې تر هغې پورې ولایتیانو قربانۍ کونه په پاکستان کې یا په بل ځای کې یا دنیا په هر یو ځای کې هغه ناجایزه ده، حرام ده. هغې د وجې نه هغې قرباني خرابېږي. نو ټول امت مسلمه ته دا ضروري اپیل دی چې قرباني مسایلو کې انتهایی احتیاط کوي او په دې کې چې دی نو ډېر چونو چرانه کوي. والسلام.